الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. وفي رواية آخر من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو، حاضرینو، سامعینو، الله رب العزت په بنده باندې څه حقوق هغه لازم کړي دي او کله نه چې مونږه د دغه حقوقو بے پروايي شروع کړي د الله رب العزت مونږ په مختلفو طریقو باندې په امتحاناتو کې چې مختلف قسم عذابونه اگر چې اجتماعي نه دي و انفرادي عذاب مشتا
په مختلفو عذابونو کې نن مسلمان مبتلا دی. چرته د کافر نه مغلوب دی، چرته په دنیا کې نور آفتونه او مصیبتونه په سر راغلي دي. کفار ځای په ځای په مسلمانانو ظلم کوي، ځای په ځای نن مسلمان وخل خوري، د ذلت زندگی تیری، د ذلت ژوند تیری. که مرګ راځي هغه اکثر د ذلت دی. د دې غټه وجه دا ده محترم چې موږ د حقوقو خیال نه ساتو. مخکې جمعو کې بعض حقوق هغه ذکر شوي دي. نننۍ جمعه کې د حقوق الله کې چې کوم لوی حق دی هغه د مانځه دی دا ذکر کی. محترم الله رب العزت په بنده باندې خصوصا په امت محمدیه باندې 5 منځونه دا فرض کړی دي او حدیث مبارکو کې راځي څوک چې د 5 منځونو اهتمام کوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الله رب العزت به په 5 طریقو باندې اکرام او اعزاز فرمایي. د دنیا تقسی د رزق دا به ختم شي. د رزق تنګسیسه دا به ختم شي. نن مسلمان غټه ګیلا او شکوه دا کوي چې په رزق کې برکت نشته، لاس می تنگ دی، جیب د پلان کسی اجازت نہ راکی. نو محترم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی کہ رزق تنگسیا بے ختم شی، رزق پہ فراخی. دا کریں گے محترمو. پنځه انعامات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي چې ټول په خپل ځای باندې ډېر لوی انعامات دي. نن دغه حقوق الله خیال مونږ نه ساتو. د صحابه کرامو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعین او د تبع تابعین او د اولیاء دا غو زندګي ته موږ ګورو د مونږ څومره پابندي کړې ده. تیر جمعه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ متعلق بیان شوی و چې په یو رکعت کې به ټول قرآن ختمو، دومره به اوږد د منځونه کول. د صحابه کرام دا زندگی تیرا کړې ده، تابعین دا زندگی تیرا کړې ده چې هغوی د مونځ ډېر اهتمام کړی دی. بیا تکبیر اولی ډېر لوی اهتمام کړی دی. محترمو داوی زندگی د خوشحالو وا، داوی جون دا د خوشحالو، داوی مال کی برکتو، داوی په زندگی کی برکتو. نن چې څومره مونږ د عباداتو نه لري یو، د حقوقو ادایګي کمه شوې ده، زموږ زندگی لنډه او تنګه ده. محترم و حدیث مبارکو کے راضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا روایت تی مسلم شریف دا حدیث ذکر کرے دی من صلی صلاة الفجر فهو فی ذمت اللہ
چا چې سحر مونځ کو دې د الله رب العزت په ذمه کې داخل شو. څومره مسلمانان داسې دي د سحر مونځ کوي، څومره مسلمانان داسې دي د سحر د مونځ اهتمام یې نشته. هر سړی خپل ګریوان کې سوچو کی زه جماعت ته راځم او کنا، نو که جواب اکثر پنه کې دی، که بالفرض جواب په او کی نو دویم سوال د ځان نه دا پکار دی چې آیا زه چې کله جماعت ته راځم مانځله نو زما د کور زنانه پاسېدلي مانځله که نه پاسي، که هغه پاسېدلي جواب په او کې راشي. دریم سوال ځان نه پکار دی زما بچی چې کم زلمی دي هغه جماعت ته راځي که نه راځي، هغوی پاسي که نه پاسي. محترمه مونږ خو پخپله مونځ کوو، خو زمونږ دغه ذمهواري ده خپلو بچو ته مانځه ویل، خپلو بچو ته د جمعې د اهتمام ویل، 5 وخته مونځ اهتمام دا پکار دی. محترمو احادیث مبارکو کې خو دې پورې راځي چې کله د یو بچی دی او مونځ اهتمام نه کوي، د الله نافرمانی کوي، نو والدینو له پکار دي چې د خفګان اظهار دې وکړي، خوراک څښاک دې ته پیل کړي او جدا دې کړي. نن موږ د بچي نه خفه کېږو په څه باندې؟ د پیسې په دې میاشت کې نه دي راکړې، ښه پلار مور په دې خفه کېږي، دا بچی پیسې مونږ له نه راکوي. خیر دی که دې نه مونږ اهتمام کوي خو پیسې نه راکوي، په پیسو خفه کېږي. پکار دا ده چې مونږ د هغې بچي نه خفه شو چې کوم د الله حکم نه مني. پیسې راکوي نه راکوي د دنیا ژوند دی، 2 ورځې دا به تېر شي او ختم به شي. خو یو بچی دینداره دی، د دین ثمره او فایده دا په آخرت کې دی والدینو ته ملاویږي. محترم عرض مې دا کو چې مونږ څومره والدین داسې دي چې هغه د مونځ اهتمام کوي، په بچو باندې د مونځ اهتمام کوي. څومره والدین داسې دي. د مونځ ډېر لوی اهمیت دی. حکم کسان چې مونځ نه کوي، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې راځي کم کس چې د مونځ اهتمام نه کوي، مونځ اهتمام نه کوي، یوې کړی بلې نه دی کړی، مازدیګر کوي د سهار یې نه کوي، ماښام یې وکړو ماخوستن یې ونه کړو، مازدیګر یې وکړو د ماسپښین یې هغه پاتې دی. داسې خلکو متعلق جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکو کې فرمایي چې په داسې خلکو باندې به الله رب العزت 15 قسم عذابونه راولي. الله دې موږ ټول ساتي. 15 قسم عذابونه. بعض خلک خصوصا د عذاب قبر منکر دي، نه مني عذاب قبر. عذاب قبر جن نه مني، دلته را جن شته. یو سړی جن نه مني دی به دغلته سزا او جزا څه ومني. یو واقعه یو بزرگ ذکر کړی ده، مسلم بن عمر رحمه الله یو بزرگ دی، فرمای یو پیره کور ناستم، ځان سره مې سوچ کو، ناڅاپه یو صاحب مې ذهن ته راغی، زمونږ د ګاونډ یو مشر بابا دی، زمونږ په ګاونډ عام معاشره کې خلک قبرونه د کلي خلک کوي، په دې غټو ښاریو کې ګورکن ورته ویلي قبر کوي، په مقبره کې هغه ناست دي. د هغه کار دی قبرونه کوي په کرایه باندې.
په پیسو باندې دل خلک بیا پیسې ورکوي وی سود ته مې راله زما په ګاونډ کې یو ګورکن د قبرونه کني زم د ده نه تپوس کوم چې داسې څه واقعه په د قبرستان کې او په مقبره کې څه ناشنا عجیبه خبره د مخې ته راغلې که نه وی زه لاړم دا تپوس مې ترې وکړ وی هغه په ژړا شو ما ته یې وویل چې او یو واقعه زما مخې له راغلې ده او د هغې واقعه په وجه باندې زما زندګي هم بدله شوې ده داسې عجیبه واقعه مخې ته راغلې مسلم بن عمر رحمه الله دې تپوس کوي بزرګ دی وی دا واقعه څه ده ما ته یې ووایه هغه ورته وی صاحبه یو ورځ ما 2 قبرونه دروازې وکنستل ما چې تیار راته پراته یي ناصابه کې خلک راشي مړه شوي دی جنازه شوي او هغه ښخوي مقبرې ته خلک راوړي جنازګاه ته وی 2 مې تیار کړي و 3 مې تیاره لګیا یم په دې 3 کې ما ته ډېر زیات مشقت مخې ته راغی ډېر زیات ستړی شوم او په ما باندې خولې رالې ګرمي مې پهې کېده په دې قبر نه ما ته داسې دوب غونده کې او د اور آثار را باندې محسوسېدل لکه دې قبر کې چې څه اوري سخته ګرمي مې پکې وشوه بهرحال قبر مې ډېر په مشکله باندې وکناسته یو سیټ ته کېناستم ما یې زه اوس به مې ګاګ ولګي څوک به راشي قبر به رانهوالي پیسې به راکړي د قبر د کنستو او ایو به خپل مړی ښخ کړي وي په دې سوچ کې او په دې انتظار کې ناست یم په ځان مې د پاسه د بوټي د پاسه یو څادر خور کو چې لږ شانتي موسم را باندې یخ شي خو د دې 3 قبر نه سخته ګرمه هوا او تپش په ما باندې راځي دا ګورکن وایي چې داسې پر کاله غونده کې شومه یو 2 کسان د غیبي غونده کې راله او وایي دواړه ودرېدل د 3 واړو قبرونو په خوا کې دا یو دی بل ته وایي چې ولیکه د یو قبر متعلق کم چې ما مخکې کېناستې و اولنۍ وایي دا بل ورته وایي چې څه ولیکمه وایي دا ولیکه چې دا به 12 میله یو خوا او 12 میله بل خوا مشرق او مغرب او شمال او جنوب ته دا به کولاوي د خپل مړي لپاره 12 میله ګیر چاپېره دا به کولاوي وی هغه ولیکل چې 12 میل به 4 واړو طرف ته کولاوي وی دې دویم قبر ته اشاره وکړه وی چې دې ته ولیکه چې دا به د مړي ته حد نگاه د څو پورې چې نظر لګي تر هغې پورې به کولاوي د کومې پورې چې د نظر لګي د هغې پورې به کولاوي وی هغې مو لیکل وی بیا یې 3 نمبر قبر ته اشاره وکړه د کومې نه چې ډېره زیاته ګرمي په ما باندې راتله وی دې دویم ملګري ته وایي چې صاحبه دې باره کې ولیکه چې د دې غټې ګوتې او د ورپسې د مسواکې ګوتې د دې منځ کې چې څومره فاصله ده دومره فاصله د دې کولاووالي ولیکه د 2 ګوتو داسې د 2 ګوتو برابر دومره فاصله کې د دې کولاووالي ولیکه وی هغې م ولیکه صاحبان نه نظر نه پناه شو وی لږ ساعت تېر نه و یو 8 کسان راله چې 4 کسان خو هغه دي چې د 4 واړه بازوګانې نیولې دي خپې نیولې دي یو 4-5 سره سیواګ را روان دي وی جنازه وکړه 8 کسه باندې وی ما ته وایي چې صاحب موږ له قبر پکار دی ما ته صحیح ده د غړومبې قبر ځان له پکې خوښ کې چې کم کې خوښوی نو وی هغه غړومبې خوښ کړه وي زه هم په دې انتظار یم
چې دا قبرونه به اوس ملاویږي چاته زما نورم تجسس سیوا شو چې دا د چا چا قبرونه کېدی شي دا به کم خلک وي د دوی به څه عملي وي په دې سوچ کې ناست یم دا یو صاحب جنازه راله وی ما چې کله هغوی ته قبر لومبې خوښ کړ ما چې صحیح د دې کې خښ کې مړی ما یې تپوس وکړو چې صاحبه دا څوک وفات شوي دی او دا دومره لږ خلک ولې دی دا خو غوڼ اته نهه کسان یې دا ولې و چې صاحب دا زمونږ د خاندان د ټول نه غریب ترین بنده ما وفات شوی دی دا ډېر غریب سړی و ډېر غریب و نو ما دی چې دا خلک ولې لږ دی وي د غربت د وجې نه د ده رشته دار چې کوم مالدار دی هغه پکې حاضر شوي نه دي مونږ خو جنازې له چا ځو صاحب چې غټ سامع وفات شي چې غټ سړی دنیادار وفات شي نو څوک په ایکسلای کې را روان وي او څوک په پیاده را روان وي او په ګرمۍ کې مو یو درز جوړي په جنازګاه کې بیا ځای نه وي خلک وایي دا جنازګاه لکه غټول پکار دي دا خلک مشورې بیا داسې کوي خو غریبو دغه اته نهه کسان دي بس صاحب نور څوک له را نه له هغه وی ښه وی دا خو نیک بنده دی او بیا غریب دی نو زه د خپلې پیسې د دې وجې نه چې د صاحبان ورته ویلي وي چې مونږ ده څه وس نه کېده مونږ خاندان کې چنده وکړه کفن او د دفن انتظام او د قبر د کودایۍ پیسې مونږ د هغې نه تله درکوو د ګورکن ورته ووي چې صاحبه صحیح ده زما دا پیسې ماله مه راکوې بس دا زما طرفه تاسو ته واپس دې ورثاو باندې تقسیم کړي وی هغې دفن که لږ ساعت وسارو د دویم مړی راغی وی د هغه سره صرف 4 کسان دي چې 4 بازوګان او خپې د کټ نیولي دي دغه کسان راله نور هیڅ څوک هم نه و وی هغوی چې قبر خوښو نو دا دویم یې خوښ کړ چې زمونږ دا دویم قبر شو په دې کې بیا ښه نو ما یې تپوس وکړو چې صاحبه دا خلک ولې لږ دي صرف 4 کسان نور څوک د جنازې نه و و چې صاحب دا اجنبي څوک سړی دی مسافر و چا پېژنده نه غریب هېڅ چا نه پېژنده دلته کې پیدا چېرته روان و ویشته وفات شو او څوک د پردو خلکو جنازو رسي بس مونږ بس چنده منده مو وله وکړه را مو وسته دلته مو وله جنازه وکړه او ښه وې بس دا صاحب کو ته په جړا شو وی تاسو خې نه پېژنئ خو زه یې پېژنم دا د وخت لوی ولي دی ځکه د قبر دا 4 واړو طرفونو ته تا حد نگاه او کلاو دی دې فیصله شوې ده او ته وی چې دا مسافر او غریب دی او بیا الله والا بنده دی زه د خپل د خدای دا پیسې د پرېږدم مې راکوي محترمو دی ورته پرېښودی هغه هم دفن شو د وی چې زه خو دوه کیسه تمام شوه خو نور تجسس سیوا په دې شو چې دا بدبخته به څوکي د ده به څه عملي چې په ده باندې د 2 ګوتو برابر دا قبر دومره به راتنګي د غټې ګوتې او د مسواکې ګوتې درمیان چې کوم فاصله ده دومره به قبر تنګي دا به څوکي وي په دې کې یو جنازه راوړلې شوه د پاسه پې د ریخمو یو غټ څادر پروت دی د ریخمو یو څادر پې پروت دی د پاسه پې ګلونه پراته دي امیلونه د پاسه پې د ګلونو لوی لوی هارونه پراته دي مخکې وروسته د کسان روان دي بچو هټو بچو والا شور شورو دی و چې ومې کتل چې په علاقه څومره خلک و غونډ پکې موجود وو لوی سرداران نوابان خانان د کلي مشران
امینهګان او امپیګان هر سړی پکې موجود دی. او موږ ما تاسو ته وایي چې موږ خو د خان سړي جنازې له داسې ځو او په الله قسم دا خان سړي زموږ غریب سړي له ګورې جنازې له نه راځي. مړه نه پېژنم پرېږده اوس په مړي کې را او موږ غریبه د دې خانانو جنازو نه منډې وو. جنازه خو د الله د رضا لپاره پکار ده، په دې کې څه شک نشته که خان کې غریبي په دې کې ګورې دا زده یم چې خان جنازې له مزې هر چا جنازې له تل پکار دي خو په اخلاص تل پکار دي او د غریب هغې له په سر کې تل پکار دي. د غریب جنازې له د غریب قبر له ځان په وخت رسول پکار دي. محترم عرض مې دا کوو و چې کله جنازه کېښودې شوه بلا خلق یې جنازه وکړه، لوی لوی ډګرو والا، لوی لوی عهدو والا، صدر او امینه او ام پی ای او منسټر او هر قسم خلک پکې شریک دي. ما تپوس وکړو چې صاحبه دا څوک وفات شوي؟ وایي چې دا زمونږ دلته د پلانکي خان او د پلانکي نواب د هغه بیبي وفات شوې ده. دومره بلا خلک په جنازه ولاړ دي. ما بیا تپوس وکړو چې دوی سره د خاندان څوک شته؟ ما یې د خاندان د یو کس نه تپوس وکړو چې صاحبه د دې زنانه عمل څه و؟ ما ته ویې چې د مونځ پابندي پکې نه وه، د حیا ژوند دی نه و، د دین سپکاوی پې کوو، د دیندارو خلکو سپکاوی پې کوو چې خوله به یې کولاوله، د دین مذاق پې وړاوه، دین پسې به مذاق کوو، علماو پسې به مذاق کوو او د الله حکمونو ته به سپک کتل. په سر به یې رپټه نه وه، چېرته به مصله ولاړه نه وه. دا هغه ښځه ده، د دې دا عمل و. نور مال دولت په کور کې زیات و، سونی په سر نه په خبون ځوړنده وه، غوږونه خو پرېږده په تندیم سونه ځوړنده وه، خو په مصله باندې دا چا نه ده لیدلې. محترمو دا ګورکن وایي دغه زندګي زړه د غفلت زندګي ما ختمه کړه پرېښودله. زما سترګې رڼا شوې، ما وکتل چې زما مخکې ژوند دا په قبر کې د لاندې زندګي چې ده دا خو الله ما ته وښودله چې دلته کې مال دولت په کار نه راځي، دلته کې نیک اعمال په کار راځي، دلته کې مونځ په کار راځي، دلته کې د دیندارو خلکو سره محبت په کار راځي، دلته کې مال په د الله په دین لګول په کار راځي. وی زما زندگی الله بدله کړه. د هغې نه پس ما هم به د نیکو اعمالو خیال ساته، د مونځ اهتمام به مې کوو، د دیندارو خلکو عزت او احترام به مې کوو. محترمو کوم آیات مبارکه چې ما تلاوت کړې د سورت مدثر څو آیاتونه تلاوت شوي دي. الله رب العزت د جنتیانو د جهنمیانو د هغوی یو نقشه را کینچ کړې ده او ما او تا دې بیان کړې ده. فرمائی اللہ رب العزت قرآن کے فرمائی سورت مدثر دے یو کم دیرشم سپارہ کی اللہ فرمائی فی جنات یتساءلون جنتیان بسوال کئی عن المجرمین دا مجرمانونا جہنمیانو والنم تپوس کئی ما سلککم فی سقر تاسو دی جہنم تا سشی راوستے جہنم تا ولی رالے سبب بانی تراغلی ہے. یو خواب جنتیانی چو جن بدا خوشحالو تیری خادمان با ولاڑی خوری با ولاڑی خدمت تبا نوجوانان خادمان ولاڑی دا جنت زندگی بھئی غم با بکی نہیں، دا جنت زندگی بھئی زوانی بھئی بڑھاتوب با نہیں، دا جنت زندگی کے با ورست روز حسن سوا کی گی حسن با کمی گی نا. التبا دا غم خبری نہیں، طول عمر با انسان خوشحالی. التبا
و مرګ ناراضي انسان به همیشه لپاره جمع دي تکیاګانې به لګولې شوي خلکو به جنتیانو به ډډې والي خادمان دا به ورته لاس په نامه ولاړي په لاسونو کې به ورته کاسې جامونه او ګلاسونه دا به ورته د شرابونو د جنت د شراب نیولي یو خوا به د الله دیدار کېږي بل خوا به دا د نعمتونه د جنت نعمتونه وي محترمو او یو په هغه جنت په زندګۍ کې خوشحالي جهنميانو به تپوس کوي الله دې موږ د جهنم نه وساتي چې جهنميانو جهنم ته څه وجې نه راغلي دوی به جواب ورکوي قالوا لم نكن من المصلين مونږ په دنیا کې مونږ نه کوو د مونږ اهتمام مو چرته نه دی کړی جهنمي ته د جهنم سزا به څه میلاویږي په مونږ نه کولو باندې مونږ وایو مړه په چړه دې پاکي مونږ ته ضرورت نشته چړه دې سپینې مونږ ته ضرورت نشته داسې قسمه خبرې هر سړی د ځانه مبتدي به د ځانه مسله جوړوي قسم دی داسې عجیبه دور کې لګیا یو زندگی تیرو اکثر د عالم نه تپوس شي یا مسله څنګه ده خوا کې به ورته بل یو عامي ناست دی ابه وایي نو مړه دا به د زه ویم خو ډېره اسانه مسله ده د مولي صاحب نه مخکې جواب ورکړي هر سړی ځانه مفتي دی نو خبرې عرض مې دا کوم محترم چې جهنم ته تک د مونځ نه کولو په وجه باندې قرآن ذکر کړي دا نه وایو چې دا مولیان مړه په یو مونځ باندې سړی جهنم ته رسوي نه کولو باندې نه قرآن ویلي دي د مونځ اهتمام یې نه کوو ولم نکو نطعم المسکین دویم خبره ذکر کوي چې د مسکینانو سره غریبانانو سره د مجنونانو لیونو سره مو بد کړي دي غریب سړی بچر ته مو غریب کته راټه به مو شاړه به مو دکې مو ورکړي دي بد رد مو ورته ویلي دي مونږ هغه محرومه کړي دي د خپل عطا نه مو محرومه کړي د خپل خیر نه مو محرومه کړي بیا فرمایي وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وچرته به چې څوک ناستو څوک په مشغولو په لوبو ټوکو کې که چا تاش کو زه ورسره تاش ته ناست یم که چا لډو کوله زه ورسره لډو ته ناست یم که چا غیبت کو زه ورسره په سر کې ناست یم که چا په زول لوبې کولې زه ورسره په هغې کې مخکې وم به دا زما زندګي وه ګیره سپینه جون ختم الله فرمایي جهنمیانو تذکره کوي وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ آخرت رانه یېرو مرګ رانه یېرو حتی اتانا الیقین بس ناڅاپه مرګ راغی او بس ایسته د الله مخې ته راغلو دغه زموږ زندګي ده نن محترم عارض مې دا کوو د الله حکمونه منل پکار دي خصوصا د غفلت دا زندگی پریدو مون عمر راغی شپیتا او یا تر ورسیدو هغه د 15 کال د ماشوم په شان دی په یو ځای کې ګپې شپې او په بل ځای کې لوبې ټوکې مونږ مسلمانان د الله ولیانو مونږ سره دومره ټیم د مسلمان سره نشته چې دې چاوي غیبت وکړي دومره ټیم یو بزرګ نه مفتی حسن رحمه الله نه نور الله مرقده جم دی الله دې عمر کې برکت واچي د لاهور ډېر لوی عالم دی خوشبو علی عقیده بهترین کتاب لیکلی دی خوشبو علی عقیده د حیات النبی متعلق فرمای داغه متعلق علماء کرام فرمای چې انسان په مخ د ځمکه فرشته لیدل غواړي په دنیا باندې دا فرشته ده دومره لوی ولی دی داغه نه چا تاسو کو حضرت مالا سوځي براکا زما په ذهن کې ګنده سوچونه راځي ګنده سوچونه راځي سوځي براته وخایا عمل لا ته وخایا هغه ته وی عجیب خبره خدا ده تاسو د ګنده سوچونو لپاره هم ټیم شته
مونږ سره خو دومره ټیم صاحب نشته خبره پوهېږې بھئی نن مسلمان د ټول نه بېکاره ژوند تېروي هغه نن مسلمان تېروي چې ټول ناوزګاره دی هغه نن مسلمان دی تاسو غیرو ته وګورئ د هغوی د کامیابۍ د دنیا د کامیابۍ آخرت کامیابي نشته خو د دنیا د کامیابۍ واحد یو راز دی چې هغوی د وخت قدر کوي وخت نه خرابوي موږ په فضولو خبرو وخت خرابو دوه کسان کینو غیبت دوه کینو فضول ګپې شپې فضول لوبې ټوکې د دې نه ځان وساتو خصوصا د مونځ اهتمام کوو په خپله مې هم کوو خپلو زنانو ته هم به م وایو خپلو بچو کشرانو ته هم به م وایو ماشومان هم په مونځ عادت کړو ځکه دا بچي به مخکې بیا وروسته چې غټېږي دا به زموږ استاسو دپاره صدقه جاریه وي الله رب العزت زموږ استاسو زندګي هغه په دین باندې تېره کړي الله یې د خپلې نافرمانۍ نه او د خپلو دا هغه کارونو نه مونږ محفوظ کړي په کوم چې الله ناراضه کېږي دعا وکړي اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم ربه زموږ ګناهونه معاف کړي ربه ټول امت محمدي ګناهونه معاف کړي ربه څومره مشران دلته ناست دي عمرونو کې برکتونه واچې ربه ټول دینداره حیاداره پردهداره کړي ربه ټولو ځوانو کې څومره ځوانان دي په ځوانو کې برکتونه واچې د مشرانو په عمرونو کې برکتونه واچې په صحت کې ربه برکتونه واچې څوک څه قسمه بیماران دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي ربه دې مجلس کې دي که خپلوان دي که پردي دي ټول ته رب ته صحت کامله عاجله مستمره دائمه نصیب کړي رب څومره علما کرام زموږ د دین مشران دي په کومه شعبه کې هم چې کار کوي که دینی مراکز دي که مساجد دي که خانقاګانې دي که سیاسي میدان دي او که جهاد سنګرونه دي رب د کم نه کم چې محنت کوي د هغوی رب ته حفاظت نصیب کړي رب امداد نصرت او مدد یې وکړي زموږ په ټولو مسلمانانو د عزت څادر راخورې کړي خصوصا په زنانو خصوصا په نارینو نوجوانانو باندې رب د عزت څادر راخورې کړي رب موږ ټول په خپل حفاظت کې رب ته راواخلي رب د شیطان رب د هغه نه محفوظ وساتي د شیطان نه محفوظ کړي شیطان د وسوسو نه بچ کړي رب د دنیا او د آخرت د ذلتونو رب د هغې نه رسوایۍ نه بچ کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک